بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. د سورة البقره د اولنی حصے دویم باب غشورو پدې کې اول مسله توحید غ بیان شوله یا ایها الناس اعبدوا سرا پاغي باندې عقلی 15 دلائل اغه ذکر شولو. بیا مناظری طرف ته دعوت چې بیا هم نه منئ دا مسله نو میدان لرا شي. پاغي کې د نبی علیہ السلام صداقت او د قرآن صداقت غم بیان شو. بیا ورپسې نیمنی وسمسو کو نو د دنیا کې نه سمېږي د جهنم اور بدل کاپش تخویب بیان کو او منون کو ته زیر هغه بیان کو. بیا جواب دی وی شبهه کو چې په قران کریم باندې ردی اعتراض دا او دی کی مثالونه دی نه منو. ان الله لا یستحیی سره د دې سره جواب کو یو دغه جواب او دو جوابونه به تور حکمت. بیا یو نعمت بیان کو نه منی دور سوچ او فکر نه کوي د نش نشته چا کړی ته نوې ستانوم نشان نو دا چا وکړل کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم. سره د قدرت د الله رب العزتنا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. د دې آیات ربط او تړون د مخ کې سراغه داري. مخ کې یو نعمت بیان شو مسله د اعبدو من کنا ولی یو خدا چې الله رب العزت د نش نشتکړی ته او دوی مدادا چې دی دنیا کې چې سخکاری کی دا الله ستاره پیدې د پاره پیدا کړی نو من کنه د اعبدو مسله عبادت صرف الله له خاص کا یادا تړون دې د مخ کې سره او یادا دې چې مخ کې احیا ذکر شولا نو دلته ابقاء د حیات ذکر کړي. مخ کې ویلو چې کیف تکبرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم. تاسو نشوي نو الله رب العزت شتکړای الله پیدا کړلای ستاسو نوم نشان نو الله رب العزت ژوند درکو
نو مخ کی دغه آیات کی احیا وا دے آیات کی اللہ رب العزت اس بقا دے احیا ذکر کئی تعالی اللہ جون در کڑے دے استاد دی جون بقا بپس باندی دی دنیا کی اللہ رب العزت تعالی اسباب د حیات پیدا کری تعالی رزق در کئی دی دنیا کی اللہ رب العزت لکم ما فی الارض جمیعا فصلون دل اللہ را خیجولی دی خوراک او اسکاک اللہ در کئی د پات کېدو انتظام دل الله رب العزت برابر کړي رہے دا دل الله کوي مخ کی احیا وا دلته بقا د احیا دا آیات هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دویم نعمت تے پہ انسان باندے انسان دا اللہ عبادت یوازی کوا دا اللہ رب العزت سر پہ عبادت کے بل شریک مگر زوا ولے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دا اللہ اغزات تے چی پیدا کری استاسو دا پارا ما حقا پل ارد چی بزمک کی دی جمیعاً پدا سے حال کے چی ٹول انسانا اللہ رب العزت ستا دا پیدی دا پارا دا ہر سا پیدا کری دی بیا دا اللہ نما سوا تو دا بلچا عبادت ولی کئی دا اللہ رب العزت سر پا عبادت کی شرک ولی گر جائی دلتا پا دی آیات کی دا ذکر شولو چی پا دی دنیا کی چی سدی نو دا اللہ رب العزت انسان لپیدا کری امو پسرین ذکر کئی دا لکم کی دا اللام چی دے دا دا اپادی دا پارا دے دا پیدی دا پارا مطلب دا دے هو الذی اللہ غزات خلق لکم چی پیدا کری دی ستاسو دا پیدی دا پارا ستاسو پا کی پیدا دا اگا پیدا آمد بیا گورا کل بداسی پیدای چی اگا با پیدای دنیاوی نو کل بداسی پیدای چی اگا پیدای دینی کل بداسی پیدای چی اگا دنیا پیدای کله بدسی پیدای چی اب د آخرت پیدای کله بداسی پیدای چی اب بالذاتی کله بداسی پیدای چی اب بالواسطه خو په دنیا کې چې سدي نو دا د پیدې نه خالی نه دي د دې مقصد دا دی د دې لکم ستا پیدې لدی انسان پدې سره هغه اعتراض نه واردېږي وس چې دنیا کې چې مار دی لړم ده لنډی ده زمری دی په دنیا کې زخریله زخریله څیزونه دي نو دا خو انسان له نقصان ورکوي دې کې خو پیدا نشته نو تاسو ته هغې جواب ما وکړو چې پیدا عام ده کله به د دنیا پیدای کله به د آخرت پیدای کله به پیدا بالذاتی کله به پیدا بالواسطه که مار لړم او لنډۍ ته مونږ وګورو نو بالذات هم په دې کې څه فواید شته ساینسي طریقې سره معلومیږي بالواسطه پکې هم دا دي د دنیا کې چې کومې زخریله هواګانی دي زخریله مواد دي نو هغه د هغې سره کار لري د هغې کسب دا زخریله څیزونه کوي که نه که دا نه وی د دنیا دا زخریله هواګانې او په انسانانو خورېدلې او انسانان باندې مرضونه لګېدل په یېړه به بیماری راتلې تباه کېدل به که بل هیڅ پکې نه هیڅ پکې نه سړی دې ته سوچ وکړي که د دنیا مار لړم لنډی زمری د دنیا ناکاره څیزونه مونږ نه پیژندل
نو الله رب العزت چې موږ له د آخرت د مال لړم او لنډۍ او د آخرت د ناکاره زناورو نه موږ له الله یره راکولی نو موږ به هغه پیژندلی و بیا موږ خو چې هغه پیژنو د هغې نه یریږو نو دا د دنیا د مار لړم لنډۍ موږ ته ښکارېږي د دنیا د زناور موږ ته ښکارېږي نو په دې باندې ویریږو د هغې نه حالان کې دا د هغې په مقابله کې هیڅ شی نه دی هیڅ شی روایت کې چې د هغه زناورو بلکې د هغه مار په باره کې راځي که د هغه د زهرو یو ساس کې هم دی دنیا ته راغی دا ټوله دنیا به ور واخلي داسې تیز زهر یي د هغې یو بسر کې که د هغه ځای نه دلته راغی دا به ور لمبه شي دریابونه به وسوځېږي دریابونه دا خو د هغې مثال صرف الله رب العزت مونږ ته د دنیا کې ښودلی دی نو مونږ ویریږو په هغې باندې د دنیا په دې څیزونو باندې هو الذي الله هغه ذات دی خلق لکم ما فی الارض جمیعا چې پیدا کړي دي ستاسو د پیدې دپاره ما هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ټول په ټوله د الله رب العزت پیدا کړي دي دلته یو بل استدلال کوي خلق وګوره د دې نه معلومه شوله ده دنیا کې چې الله رب العزت څه پیدا کړي دي ګوره دا ما عموم دی په دې کې جمیعا رستو تاکید دی او لکمم جمع ده نو مطلب څه شو پیدا کړی دی الله رب العزت تاسو ټولو انسانانو لرا دا هر څه چې په دې دنیا کې دي دا ټول په ټول الله رب العزت تاسو ټولو انسانانو له پیدا کړي نو باطل پرست راولګي هغې ته لار کولاو شي هغې وګورئ نظام اشتراکي تېنه ثابت شو که نه اشتراکیت ثابت شو د چا ذاتی څه شی پاتې نه شو دا ټول انسانان په دې ټول هر څه کې شریک دي نو کمیونست نه ځان له خپل استدلال کوي بیا څه مقصد دی د چا ذاتی ښځه نشته ښځه د چا ذاتی نشته دا الله رب العزت وایي نه تاسو ټولو انسانانو له د دنیا دا ټول څیزونه ستاسو د پیدې لپاره دي نو دا ښځه په دغه ټولو څیزونو کې داخله ده او دا ټولو انسانانو له ده نو لہذا که ته ورسره یو ځای شولې او که بل ورسره یو ځای شو که بل ورسره یو ځای شو که بل دا چا ویلی دي چې نکاح به کوئ په نکاح کې به دن نه داسې به وي داسې به وي نه اشتراکیت دی ښه په بل لحاظ سره نور براشي هغې به ځان له خپل استدلال وکړي مونږ ستاسو اصل کې فکر شته دی دا مونږ چې د دې غریبانانو فکر کوو او دا مونږ چې وایو چې یاره مونږ مال ورکو دولت ورکو زکاتونه ورکو صدقات ورکو دا خو اصل کې مونږ په دې بنیاد باندې ورکو یو د عوام خپل منځ کې صدقات او زکاتونه دي ګورئ هغه خو نه وام خبرې ته به ګورئ سوچ او فکر کوئ په غټ لیول سره وام انټرنیشنل سطح سره انټرنیشنل سطح سره دا आवाज لګولې کیږي بیا مونږ چې دا کارونه کوو دا دیل کوو مونږه دا پلانې سړی چې مالدار دی نو لکه دی ولې مالدار دی دا غریب ولې داسې نشي مالدار کېدی دا چې دا غریب هم مالدار شي د دې مالدار په شان شي اشتراکیت راشي دا غریبی به ختمو دا आवाज لګولې کیږي کنه دا غریبای به ختمو خانو چې غریبای ختمو نه اشتراکیت پراشي ذاتی به چا څه شي نه ذاتی به د هیڅ چا څه شي نه دا تحریکونه شروع دي
ذاتی د چا ځمکه ده، د چا جایداد دی، د چا کور دی، دا ذاتی نشي کېدلی. دا خو اسی دی خلکو غصب کړی دی. ټول انسانان شریک دي په دې عرصه کې. دا فاسد استدلالات دا بکی د کم ځای نه، دا خو د قرآن د آیات نه وی معلومیږي. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، الله هغه ذات ته چې پیدا کړی دي ستاسو د پیدې دپاره. دا لکم وی جمع ده، نو تاسو ټولو انسانانو له پیدې له پیدا کړي سو ما فی الارض، هغه سو چې په ځمکه کې دي جميعا ټول. د ځمکې دا ټول څه چې دي دا ستاسو د ټولو انسانانو دپاره دي. دا پکې نشته چې دا پکې د چا خاص پکې د چا نشته. اشتراکیت ته بس شریکواله او ګډوډواله دی او خلط مضارع ده. په دغه معنا باندې که تاسو سوچ او فکر کوئ که نه، دا خلق چې څه کوي که نه، نو دا داسې نه کوي چې ګوره دی په اواړمي. دی ځان له مخکې په دې قرآن کې په دې حدیث کې ځان له داسې شپیشتي ټکوالي چې ذهنونه غلط کی. بیا په دغه معنا باندې شیعاګان جمع کیږي هغه امام بارګاه ته، او هغه ټول ښځې او ټول سړي چې د یو بل سره عرصه وکړل، په دې معنا باندې هغې جمع کیږي چې دې کې خو د چا ذاتي څه شی نشته. بس ورننوځه او لیټونه مړه که هر چا چې عرصه وکړل او د هر چا سره یې وکړل، دا خو اشتراکیت دی. او د دې وجې نه چې د دې شپې نه د هغې کم اولاد پیدا شي، دا د هغې امام ګرځي. داسې د نورو خلکو هم داسې نظامونه شته. یهودیت کې، نصرانیت کې، یهودیت کې چې ازادي ده په دې معنا ده، نصرانیت کې چې ازادي ده دا په دې معنا ده، دهریانو کې چې ازادي ده دا په دې معنا ده. د چا ذاتی څه شی نشته، اشتراکیت یې پکې، او هر چا چې د هر چا سره څه وکړل. قرآن نه وی دا معلومه شوله. الله الله، قرآن چې مونږ د پیغمبر نه اورېدلی دی، نو دا مونږ داسې به نه یې اورېدلی. قرآن له به څه ضوابطي، څه قواعدي. یو خو د دې دا خبرې د قرآن د ښکاره و نصوصو نه خلاف دي. قرآن کریم کې احادیثو کې ښکاره نصوص دي چې هغه د دې په حرمت دلالت کوي، قطعي خبرې دي. چې څوک یې نه مني هغه کافري. دویمه ده، دې ځای نه دې استدلال کوي که نه، دې ځای نه. دلته مسله دا ده، قاعده ده د نحوې، کله چې جمع په مقابل د جمع کې راشي، دا قاعده یوازې عربي نه ده، دا په لغت د انګلیش کې هم شته دی. هم ماهر په لغت سره چې کېنه پته برته ولګېږي. بیا دا په اردو کې هم شته، دا په پارسی کې هم شته، په عبرانی کې هم شته، په ترکی کې هم شته. جمع چې کله مقابل د جمع راشي، نو دا مقابله چې د دواړو جمع راشي، نو جمع به جمع ته نه تقسیمای، تقسیم به احادو ته کیږي. جمع او جمع چې یو ځای شول، د یو بل سره مقابله رااله، نو دې مقصد به دا نه چې دا ټول شی به دې ټول ولئ، نه، د دې ټولو نه به یو راواخلي، نو د دې نه به یو راواخلي، یو ته به تقسیم کوي، یو ته. جمع چې مقابل د جمع راشي، تقسیم احادو ته وشي، یو ته تقسیمی شي. څه مقصد؟ هو الذی، الله هغه ذات خلق لکم چې پیدا کړی دي ستاسو د پیدې دپاره ما فی الارض جميعا، هغه چې په ځمکه کې دي ټول. مطلب دا دی خلق لکم چې پیدا کړی دي تاسو له، هر یو کس له ځان له، دا نه چې یو ځای باندې، هر یو کس له ځان له ما هغه پلار دی چې په ځمکه کې دي جمیعا ټولو.
یعنی د ځمکه کې چې ارس ځان ځان لدی نو دا د هر چا ځان ځان لدی نو بس چاله چې الله رب العزت کوم خزه ورکړل او تقدیر ور سره کړو دا د خزه ده چاله چې الله کوم جایداد ورکو او تقدیر ول کړو دا د غل جایداد ده چاله چې الله رب العزت کوم گاډه موټر ورکو او تقدیر ول کړو دا د غدي نو ګوره دا ما پیل ارض گاډه شو خزه شو لا ما پیل ارض جایداد شو مال شو دا ما پیل ارض او چې چاله ورکو نو ځان ځان لدار دار چا خپل ځان له خزي دار چا خپل ځان له جایدادي دار چا خپل ځان له مال او دولتي تقسیم با احادو تکای دا هو چې لاغه بس وی د ګوتی زومو می سوک منډي بیا هو الذی الله غزات خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو د پیدې لپاره ار یو لزان ځان لا ما هغه سو پلر دې چې بزمکه کې دي جميعا ټول دا جميعا حال واقع شوی دی د معنا حال واقع شوی دی بعضی مفسرین وی اعتقدوا جميعا منه دا الله هغه ذات چې پیدا کړی دي تاسو پیدې لره هغه چې بزمکه کې دي عقیده ولرئ جميعا منه چې دا ټول د الله د طرفه دي دام سیدا او دا مخک غوره توجیه ده ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات بیا اراده وکړه الله رب العزت اسمان طرف ته نو برابر کړه الله و اسمانونه دا ثم دا سره پاره ده نو ثم کې غنه معنی دي تعقیب ذکری د پارم کې د شی په دې ذکر کې رستواله اصل کې دا اختلافی او مسله ده تطبیق پکې کیږي چې یاره اسمان مخ کې پیدا ده او کزمکه مخ کې پیدا ده نو سو کوئی اسمان مخ کې پیدا ده او سو کوئی زمکه مخ کې پیدا ده دار چا جدا جدا خپل دلایل دي قرآن کې هم د سشته کله اول د زمکی تذکیره وکي او کله اول د اسمان تذکیره وکي خو په دې ټولو کې خپل مزیدار او د تطبیق خبره ده چې ټول آیاتونه جوړه خو خریده یو بل سره او حدیث مفسرین ذکر کوي الله رب العزت اول د ازمکه پیدا کړله د غړوس کی په شکل کې داسي او د مکی د بیت الله نه پیدا شي هوا بیت الله چې د ټول دنیا مینز دی بالکل دا د غړوس کی په شکل کې پیدا شو دسی نو اول زمکه الله پیدا کړه ورپسې الله اسمانونه پیدا کړل او هغه الله خوار کړل نو زمکه رستو غړوله نو زمکه پیدا رستو ده او اسمانونه پیدا مخ کې ده او اسمانونه تی رستو پیدا شوي خو زمکه غړېدلې رستو ده نو چې کم دی کې الله وایي چې اسمان مخ کې پیدا شوی دی نو مقصد دا دی چې د زمکې خوروالی تی رستو شوی دی او اسمان مخ کې غړېدلی او چې کم دی کې وایي چې زمکه مخ کې پیدا شوی نو د هغې مقصد دا دی چې یو زمکه غړوس کی په شکل کې پیدا وه او خوره شوې لا نه وه نو پیدایش د زمکې مخ کې دی او خوروالی د زمکې رستو دی د اسمان نه نو دلته چې وی ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات نو دا ثم د تعقیب ذکری د پاره دی تاسو ته ما وی مقصد دا چې دا په دې ذکر کې د اسمان تذکیره رستو رااله نور زمکه مخ کې پیدا ده او کو اسمان مخ کې پیدا ده نو دا غي ترتیب دغ کړي ثم استوى بیا اراده وکړه الله استوا دلته معنی د اراده سره احسن الکلام کې شیخ صاحب ذکر کړی دي په معنا د اراده سره غستل شي ثم استوى بیا اراده وکړه الله الى السماء اسمان طرف ته اوس دلته اعتراض راځي اعتراض دا دی چې یاره اسمان لا پیدا نه نو څنګه الله اسمان طرف ته اراده وکړه دا خو اسمان پیدا شوی نو نو تاسو ته ما مخ کې یو خبره کړو چې السما په معنی د اوچتوالی سر راځي مطلق اوچتوالی
ثم استوى بیا الله اراده وکړه الى السماء بر طرف ته فسواهن 7 سماوات نو برابر کړل و اسمانونه او دا هن ضمیر چې السما ته راجع دی نو په اعتبار د جنسیت سره او یاد ده چې وی ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه الله اسمان طرف ته نو پیدا خلا دینا خدا په اعتبار د ما یقول الیه سره وی لکه څنګه چې یو طالبی او هغه ته سړی وی مولی صاحب قاری صاحب هغه چاته وی چې غون قرآن یاد کی اپیس سے با چاته وی چې غون قرآن یاد کی او ګوره ومه سپاره به وي اتمه به وي نهمه به وي هغه ته خلک اپیس صاحب وي قاري صاحب ورته وي درېمه درجه کې وي څلورمه کې وي هغه ته خلک مولي صاحب وي دا ورته ولي وي دا پر روانه زمانه کې به د مولي صاحب او اپیس صاحب او قاري صاحب ګرځي ځکه ورته خلک وي نو لا اسمان خو پیدا دی نه خو را روانه زمانه کې به دا اسمان ګرځي پیدا کیږي به نو ځکه قرآن وي ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات برابر کړل و اسمانونه وهو بكل شيء عليم او دا الله په هر یو چیز باندې پوهه دی ګوره د نعمت تذکره وشوله یوازې د یو الله عبادت کوئ ځکه الله تاسو د نشته کړلی او هغه الله قادر ذات ته قدرت لرونکی دی ولې تا به دوباره را پیدا کوي دوباره به ژوندی کوي تا به مړ کی بیا به ژوندی کی قیامت پر راځي نو دلته کې د دویم نعمت تذکره ده یوازې د یو الله عبادت وکولې د دنیا ټول څیزونه الله ستا د پیدې دپاره پیدا کړي او بیا هم ته یوازې د یو الله عبادت نه کوي او وهو بكل شيء عليم کی اشاره وکړه دیتا تاسو تماویلیو دی مخکې کې قدرت د الله ته اشاره وا مشرکان خود قیامت نه منکرو نه منو قیامت خو الله رب العزت ورته ذکر کړل چې الله په دې قادر دی چې تا دوباره پیدا کی ولی اول ځل ستا پیدایش چې هغې کې ستا نقشم نه و او الله پیدا کړی ته نو دوباره خو به ستا پیدایش د هغې په نسبت آساني چې د عقل په لحاظ سره وګوري دلته ورته الله وی وهو بكل شيء عليم دا الله په هر یو چیز باندې پوهه دی ګوره کله چې د قیامت مسله ذکر کیږي نو قرآن کریم به 2 صفتونه د الله ذکر کوي یو صفت د الله قدرت هغه مخکې بیان شو او دویم به علم د الله ذکر کیږي چې کله دا 2 صفتونه نو دغلته به د قیامت اثبات مقصودی یو به قدرت د الله نو اشاره به پکې دی ته دی به دا ویلو و یاره دا به څنګه ایلا چې دا اډوکي ریزه ریزه غوښې ریزه ریزه شي بیا به څنګه ژوندي کیږي نو الله په قدرت لرونکی دی او دویم قیامت په لارې چرته لارې وی چرته یا نه وی نو وی وهو بكل شيء علیم دا الله په علم کې شته قیامت راځي به در باندې دا 2 صفات به ذکر کیږي په دغه ځای کې نو دلته کې تصرف د الله ته اشاره شوه وهو بكل شيء علیم او په هر یو سیز باندې ګوره پوه الله دی وهو بكل شيء علیم د فلاسفه نظریه دا ده فلاسفه وی الله رب العزت چې دی کنه وی دی په کلیاتو باندې پوهیږي او په جزئیاتو نه پوهیږي کلیات دا مقصد ګوره الله رب العزت ته دا پتشت انسان بقر غوا غنم بیزا او ورپسې چې کم دی نو میخه اوخو دا کلیات چې ټولو کورو ونه د ونو کې بیا ځان له قسمونه دا کلیات چې وي د دې علم د الله سره شته خو د جزئیاتو علم وی الله سره نشته جزئیات دا دي چې زید او عمر او بکر او دا ټول جزئیات دي بیا دی به نن سوره ډوډۍ خوري سوره به نه خوري دی به مړ کېږي کم ځای کې نه مړ کېږي کم ځای کې
دی به څه کوي څه به نه کوي دا ټول جزیات وي د دې علم د الله سره نشته. دا اهل باطل وي. قرآن کریم په هغې باندې رد کوي وهو بكل شیء علیم. دا الله په هر یو څیز باندې عالم دی، کو کلیات یې کو جزیات یې، بكل شیء کې هر شی راځي په هغې باندې رد دی. دویم دا نه ګوره دا د الله صفت شو کنه چې په هر یو څیز باندې علم به صرف او صرف د الله. نو تاسو یې په ایمان ووایئ لکه د عناد او د بغض او د حسد نه قطع نظر چې په هر یو څیز باندې علم د الله رب العزت شو، دا خو به صفت د خدای توبی کنه. نو چې په هر یو څیز باندې علم د پیغمبر شو، نو په پیغمبر او په الله کې فرق شو. چې په هر څیز باندې انتر دی چې په ماکان او ما یکون، انتر دی چې په عرش کرسی او تحت الثرا، دا د اهل باطلو نظریه ده. اغي وی نبی علیہ الصلات والسلام عالم دی په ماکان او ما یکون. ماکان معنا تیر چې کومه زمانه وا، ما یکون معنا را روان چې څه راځي. نبی علیہ الصلات والسلام انتر دی چې په عرش او په کرسی باندې او تحت الثرا د ځمکې ویخ بالکل په دې ټولو څیزونو باندې وي هغه عالم دی. پیغمبر یادوي، داسې صحابه م یادوي، نور پیغمبرانو م یادوي، اولیاء م یادوي. قسم په خدای دی بعضو ځایونو کې چرګې ذکر کړي دي، چرګو ته هم کشف کیږي. په خدای یقین وکړه. وګورئ تاسو کتابونه او وګورئ تاسو البصائر. البصائر نومي کتاب دی. نو هم نمونه به د چا ناخلو که نه، نو هغې کې لیکلي دي وایي چرګو ته کشف کیږي. چرګو ته هغه مولي صاحب نوم کتاب دی. تاسو ته چې ما پرون ویلي و که نه، مې وایي چې ولی چې کله مړ شي نو لکه توره چې د ګاټۍ نه راوباسي، د هغې مولوي صاحب کتاب دی. مړ دی وسو کو د ایمان سره تلی الله دې وبخي، او که نه تلی نو مشرک له به دعا نه کوي. وي ورسېدلی په خبره باندې. نو لکه چې په هر یو څیز باندې پوهېدونکی الله شو، او په هر یو څیز باندې پیغمبر هم پوه شو، نو په پیغمبر او په خدای توب کې څه فرق شو؟ په صفت د پیغمبرۍ او په صفت د الوهیت کې برابروالی راغی که رانغی. بیا الله دا څه ذکر کوي مونږ ته چې هو بكل شیء علیم. دا خو د الله صفت نشو. بیا خو پیغمبر هم پوهېږي، نو د دې صفت او د دې د تخصیص مقصد څه شو؟ الله الله وهو بكل شيء عليم. دا الله په هر یو چیز باندې عالم دی. زما مقصد ګوره چرتم دا نه دی. یو برزان سره تاسو دا خبره یاد لرئ په کومه ورځ باندې چې زمونږ د چا سپکاوی مقصودو چې څوک دې سپک شي، او بیا انسان من حیث الانسان دې سپک شي، د هغې خبرې دی الله په تاسو کې دوره اثر پیدا نه کړي. دوره اثر زما د دې ژبې نه. زما مقصود به صرف دای چې دا هغه خبرې دي چې دا د مسلمانۍ، دا د اسلام او د کفر خبرې دي، نو دا ضروری دي. نو کو دا په هر چا کې، نو د دې وضاحت ضروری دی. مونږ خو د چا نومونه نه اخلو که نه، بس چې په چا کې یو قرآن ذکر کوي، نو لکه مونږ خو د صفایي مقصود ده د خپل ځان د قرآن کریم په رڼا کې، او تاسو ته صرف تکرار دی، بس تکرار په لحاظ سره. دا به زمونږ مقصد نه وي چې څوک ته په دې باندې سپک شي، او چې څوک پې سپکېږي او د چا زړه ته پې درد رسیږي، نو الله رب العزت ته د هغې زړه ته درد نه رسوي په دې باندې. هو که غلطه وایو نو چې څوک راته ووایي او صحیح کي راته په والله ثم بالله ثم تالله چې غلطی او ثابت کی را باندې غلطه په مناظروم نه خو ښکلې په رضا او ښه په تسلی باندې چې غلطه ثابت کی را باندې قسم په خدای چې زما زړه به خوشحاله شي. ولې زه د قیامت په ورځ د خپل ګریوان کې د بل چا لاس ورکوم، زما به زړه خوشحاله شي، دا به زما سره احسانی. خدا وامه که غلطی او بیای نه مني، نو دا به دغه خپله ګناه.
او کو غلطه یو بیا پم زد او عناد او بغض اخلي او دا غید وجه خپل کار کوي او خپل تحریک جاری کوي، دا به دا خپل ګناي په دغه نسبت نه وایو. مقصود به زمونږ دلته صرف اصلاح د خپل ځاني، بس مونږ په خپل کمزوري یو، زمونږ په خپل ضرورت ته دا مونږ وایو دی چې مونږ وایو چې اول دا خبرې مونږ کې راشي، مونږ په خپل ډیر کمزوري یو، ډیر انتهایی کمزوري، نو دا مونږ وایو دی چې مونږ کې اول راشي. نو لیکن د قرآن سره صفائی راځي، نو دې سره صفائی د زړونو کیږي. نو دا به مقصد چرته نه ګوري ښا. او تاسو تم زما به دا نصیحتي چې چا سره داسې باطل اسې فضول خبرې او ترې او تا دا وکړلو یا تو دا نه منې او دا منې، دا فضول خبرې دي، نه هیڅ شی نه خېږي. هغه سړي ته خبره کوه چې ته پوهېږي چې یاره دی زما خبره عقلي اصلاح پې کېږي، چې کم پې ضد عناد بغض او شر او فساد جوړوي هغه نه کلار کېنه، بس هغه ته به څه نه وایي، وایه عمومي وایه، بس راضي پکې راضي به پکې هغه نوم د چا به نه اخلي. نو دلته قرآن دا ذکر کوي وهو بكل شيء علیم، دا الله رب العزت په هر یو څیز باندې پوهه دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. دا اوس بل یو نعمت ته، خو تړون دا دی ګوره ښه، تړون به راولی داسې مخې ته نعمت ذکر شو د الله رب العزت احیا، د نش نه مشته کړلی فاحیاکم. نو ورپسې آیات کې ذکر شوله بقا د احیا، ستاسو دا ژوند او حیات ته اوس باقی په څه باندې پاتې کیږي؟ ته به ډوډۍ خوري، د دنیا څیزونه به په استعمال کې راولي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. نو دې ځای کې اوس څه ذکر کوي؟ دلته اوس دا بقا د احیا ستا د څه دپاره و قرآن وایي؟ تو چې الله ژوندی کړي پیدا یې کړي، ستا د ژوند د بقا دپاره الله رب العزت دی دنیا کې څیزونه پیدا کړل. نو ستا د دې ژوند د بچاو د دې ژوند د باقی پاتې کېدو مقصد به څه؟ الله دې له تو پیدا کړی وي چې د چا په ځمکو په نارواو قسمونه وخوره صرف. الله رب العزت دې له پیدا کړی وي ته چې سار غواګانې او مال وشړه او ماښام یې واپس راوله صرف. الله ته دې له پیدا کړی وي چې ملیشیا دوبۍ ته ورشه او سعودي ته ورشه او 3 کاله او 2 کاله تیر کا او بیا کور ته راشه صرف، بس دا کار وستا. الله ته دې له پیدا کړی وي د سارے مالې به ټاله کولاو کې په چابۍ باندې دکان کې او په کرسۍ باندې کینې او ماښام به ترېنه کور ته ځي، بس دا ستا د ژوند مقصد. الله ته دې له پیدا کړی وي چې ته د ستنو د منډلو چل زده که او خلق د له به راځي او غال علاوه او پیسې اخله او جیب کې غده، بس ستا د ژوند دا مقصد. الله رب العزت دې له پیدا کړی وي چې د سارې مالې به پړی او لور په اوږه کېدی او د غره سر ته به ځي او ګېډۍ به راوړي کور ته، دا ستا د ژوند مقصد. دا ټولې خبرې قرآن ذکر کوي. دې له پیدا کړی چې صرف په پټي کې بس ګودالې وخه او په هغې کې ګوډونه کوه، د هغې نه واښه راوړه او مالونه سره وه او مالونه مړه وه، بس دا ستا د ژوند مقصد. نه، الله وایي چې د نش نه مې شته کړې او د دنیا دا څیزونه مې تاله پیدا کړل، تاله. نو دا د دې دپاره چې الله رب العزت وایي زما نظام ته په مخلوق باندې د مخلوق د اصلاح دپاره جاری کی. مسله د خلافت. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. مقصد د زندګۍ ذکر کوي. اے ستا ژوند راغې نو ګوره دنیا کې چې دا څه دي دا به ستایي، دا نه چې ته پیدا شولې نو دنیا کې چې څه دي نو ته د هغې شوې.
دسی به نه کوي تو چې الله پیدا کړی دنیا کې چې څه دي دا بستایي خو تو خپل مقصد وپېژنه په ځمکه د الله باندې د الله رب العزت نه لرې مخلوق د الله په قانون باندې مزین کا دا مخلوق د مخلوق بندگی کوي د مخلوق د بندګۍ نه د خالق بندګۍ ته وباسه دا بستا د ژوند مقصدی دا یو تړون شو خود دې نږدې سره دویم تړون دا دی سر د قرآن کریم کې ذکر شیو د دې صورت عظمت د قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین عظمت د قرآن درې صفاتونه د قرآن بیان شي پمینز د دې صورت کې مقصد د قرآن بیان شو یا ایها الناس اعبدوا اول عظمت د قرآن بیان شو ورپسې مقصد د قرآن بیان شو قرآن راغلی سله دی نو قرآن کریم یوازې د یو الله بندګۍ له نو دلته کې وس ذکر کوي وس وی دا مقصد د قرآن کریم چې عبادت د الله دی دا به دا ونې نه جاری کوي دا به اسمانونه نه جاری کوي دیله به دا غرونه نه را ټیټیږي دیله به دریابونه نه را برسیره کیږي دیله به ځمکه نه شلیږي دیله به ملائک نه را کوزیږي دیله به پیریان نه را برسیره کیږي انسان د دغ کا مقصد تنفیذ او د دغ کا مقصد نافذواله چې هغه به ته کوي تنفیذ د مقصد قرآن اول عظمت د قرآن نور پسی مقصد د قرآن نور پسی وی و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفہ انسان په دنیا کې ستا د پیدایش مقصد دا نه دی چې تو خوراکونه کوه او څښاکونه کوه او الله رب العزت د دې اسلام او د الله د وحدانیت دا تنفیذ دی ونو ته نه دی پرېښودی غرونو ته نه دی پرېښودی غرونه او اسمانونه او دا هر څه چې دي دا د قرآن کریم د تنفیذ نه څه دي قاصر او دا طاقت او دا استعداد انسان الله تا کې پیدا کړي نو دغه مقصد د قرآن کریم چې کوم مسله د وحدانیت د الله وا دا ستا کار دی چې دا په دې مخلوق ته جاری کی خلافت مسله په دې کې ټول لازم چې دا الله وحدانیت راشي ګوره نو بس ټول نظامونه ختمیږي بیا بل دا دریم رابط دریم تړون دا دی مخکې ویل وهو بكل شیء علیم دا الله رب العزت په هر یو څیز باندې پوه دی د اهل باطلو نظریه وا چې د الله نه ما سوا نور خلق کوم په دې څیزونو پوهیږي د هر یو څیز علم ورسره شته کنه دا غي نظریه وا چې د الله نه ما سوا دا نور څیزونه چې دي نو دا په غیب باندې پوهیږي د غیب علم دی ورسره په هر څیز باندې رسیږي نو قرآن وای ښه ګوره هغه ور مخکې مې چې کوم تړون کړی ګوره هغه د ټول باب تړونو او د ټول باب خلاصه وه دا اوس د دې ځای ربط دی یو بل سره لګو صرف الله وای ښه د الله نه ما سوا چې چا مبارکې نظریه لري چې هغه په غیبو باندې پوهیږي نو هغه به څوکي هغه به یا خاکی یا به ناری او یا به نورانی خاکی به په غیبو پوهیږي هغه مخکې مې چې ویل ګورې هغه مې په دې جوړ لویلې چې تاسو وایئ چې د الله نه ما سوا بل چالم عبادت کولی شي خانو تاسو نه تپوس کوم عبادت په یاد الله نه ما سوا د خاکی کوي د خاوري والا
یا به د نورانی کوي او یا به د ناری کوي. په دې لحاظ سره وا او هغه د ټول باب خلاصه وا. دا ربط وام اوس د مخکې آیات سره تړون سره د دې آیات سره د دې آیات تړون دی او د دې مسلې تړون دی. څلور آیاتونه دي دا چې کوم را روان دي. نو مخې ته ذکر شو الله په هر څیز عالم دی. نو څوک چې وای د الله نه ما سوا نور څوک هم شته چې هغه په هر څیز پوهیږي. نو قرآن وای د الله نه ما سوا چې په هر څیز باندې نور څوک پوهیږي نو به څوکي خاکی به خاورې والا یا به نورانی رڼا والا یا به ناری اور والا. نو که خاکی وای چې یاره خاورې والا په هر څه باندې پوهیږي نو هغه هو علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني. دا الله نه ما سوا به تو د خاکی د دې خبره قائلی چې د په غیب باندې پوهیږي نو دا خبره دی غلطه ده. ولی خاکی خو آدم علیه السلام دی او آدم خدا سے نه دی ځکه وعلم آدم الاسماء كلها. آدم له علم الله ورکړو او چاله چې علم الله ورکړي څوک چې په علم کې بل چاته محتاج ای هغه عالم الغیب نشي کېده. نو خاکی خو عالم الغیب نشي کېده. نو څوک په نورانی به عالم الغیبی په غیب چې پوهیږي اب نورانی. نو قرآن کریم وی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. نورانی عالم الغیب نشی کېدلې ولی اغي په علم کې الله ته محتاج دي. دا قالوا سبحانك لا علم لنا دا ملائکه خبره ده. ملائک نورانی دي. ملائک وی لا علم لنا الا ما علمتنا. اس علم نشته مونږ ته مگر دور علم چې تارا کړی دی. نو ملائک هم په علم کې الله ته محتاج او څوک چې په علم کې الله ته محتاج نو هغه عالم الغیب نشي کېدی. نو لہذا ملائک عالم الغیب نشي کېدی. درم خنو څوک پي ناری بي ناری با عالم الغیبی. نو ناری ما عالم الغیب نشی که ده. ولی ذکر داغی بارک قرآن کریم وی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اے دا وکان من الکافرین سره دا لازم دا چې جهنمی وي. شیطان به جهنمی ځکه کافر جهنمی. نو کو شیطان ته دا علم وې شیطان په دې باندې پوهېدلې چې یاره د خپل انجام علم ورتا که زه دا کار کوم چې آدمی سجده ده چې آدم ته سجده نه کول دي د دې وجې نه به زه د جهنم په اور سوځېږم او د جهنم به داسې عذابونه وي. نو لہذا هغه به چرته داسې نه وکړي. معلومه دا شوه چې شیطان هم په غیبو نه پوهېږي د خپل انجام نه خبره. نو چاته چې د خپل انجام پته نه لګېږي یا عالم الغیب نه لہذا شیطان عالم الغیبو نشو. دا تړون شو د مخکې سره. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کله چې وویل ربک رب ستا للملائکة ملائکو ته دا واقعیا ذکر کوي قرآن او عاطفه پکې راوړلې مخکې باندې عطف ته د دنیا د پیدایش سیزونه چې دي دا یو واقعیا وا. نو په دې باندې بل یو واقعیا تفریح کوي. یاد کا غواخو کله چې ویل ربک رب ستا للملائکة ملائکو ته انی جاعل فی الارض خلیفه
د ربک کی اشاره د دې خبره ته چې الله رب العزت یو تربیاتی نظام قائمي وس تربیاتی نظام هغه په خلیفہ سره قائميږي د خلیفہ نه بغیر نه قائميږي کله چې ویل ربک رب ستا للملائکه ملائکه ته انی جاعل یقینا ز پیدا کون کې ما یقینا ز جوړون کې ما فی الارض پزمکه کې خلیفہ یو خلیفہ خلیفہ څه ته وایي خلیفہ ویل کېږي ناپیس کون کې د قوانینو د الله د اوامر او نواهی او د الله رب العزت ناپیس کون کې دي ته خلیفہ وایي خلیفہ دې ته ویل کېږي ابن کثیر ذکر کوي وغیرہ نور یو بل پسې آبادی دن کی پزمکه کې چې یو پیړی زی بل ور پسې راځي بل زی بل ور پسې راځي یو بل پسې به پزمکه کې آبادیږي دې ته خلیفہ وایي د یو بل نائبین بعض خلکو دلته غلطه معنا اغسته ده نو هغه بیا غلطه خبرې کوي کنه وی دلته د خلیفہ نه مراد نائب د الله دی څه مقصد دی انی جاعل فی الارض خلیفہ وی الله وی چې یقینا زو جوړون کې ما پزمکه کې یو نائب نو لہذا ثابت ہو گیا چې د الله رب العزت نائبین شتا د الله نازولی شتا د الله رب العزت حصداران شتا دا وګوره قرآن وی خلیفہ چې د نائب معنا ده کما نو هغه ګوره چرته دلته په دې معنا نه ده چې د الله نائب د خلیفہ د نائب والی مقصد دا ده د نیابت چې د یو بل بنایبینی یو پیړی به لاړ شي نو د هغې نه هغه وروستو چې کومه راشي یا به د هغې بله به لاړ شي نو د هغې نه وروستو به راشي یا به د هغې نایبي یو بادشاه چې ترې نه لاړو نو د ده په ځای به بل کینی وس بل چې ترې لاړو بل به کینی داسې دا مقصد دی د خلیفہ دا نه چې د الله نایبي خلیفتن یو خلیفہ ګوره دا الله چاته وی ملائکو ته نو ګوره یو دا مسله ده کنه چې مشوره کول خدي مشوره نه سړی کور کې کینی مشوره وکي جمعات د پاره خلق مشوره کوي اجری له خلق مشوره کوي کلی له خلق مشوره کوي خیدا خو ګوره داسې چرته نه ده چې د دې آیات نه لحاظه مشوره ثابت شوله غلط کارونه به نه کوو که نه د هر یو څیز به خپل ځای لټو د دې آیات نه خلق مشورې ثابتې وګورئ مشورې ثابت شولې مشوره د دې آیات نه وي ثابت شو نو تاسو ته ما وویل چې د مشورو نور آیاتونه او د مشورو نور احادیث ته نبی علیہ السلام تعالی وی وشاورهم صحابه سره مشوره کوا کور کې مشوره کوا احادیثونه ثابتېږي چې ستاسو چې کم دنو وشورا بینهم وامرهم شورا بینهم کار بس تاسو دای چې خپل میانس کې مشوره کوي تاسو هغه ځای نه ثابتېږي خو لکه چې ګوره د یو شي د اثبات د پاره یو صحیح آیات نه خبره ثابت شي مطلب هغه آیات د استدلال زی او د حدیث نه ثابت شي نو دا غټ کم عقلتوب نه رچ کم ځای نه ثابتېږي ولته کې بس یان خط یو ثابتو یتی الکه بل صحیح د آیات نه بل صحیح ځای کې ثابت ته کنه د حدیث نه ثابت ته نو الته کې ثابت وکنه نو دلته نه مشورې ثابت کی دي نه مشوره ثابت شو لہذا دا الله رب العزت بطور مشوره نه دی ویلی ملائکو ته چې زو په دې ځمکه کې یو خلیفہ او انسان پیدا کوم مال مشوره راکا استاسو څه خیال لې داسې نه وای دا الله دا الله رب العزت بطور اخبار وای ملائکو ته وای خبردار شئ یو ناشنا کار را روان دی د ځمکې لا چې کوم مې پیدا کړی غوړولې مې ده دی له یو نیابت یو نائب یو خلیفہ په خپلو قوانینو باندې یو مزین انسان پیدا کوم چې تاسو خبر یې
دا اخبار دی، مشوره نه ده. نو پرشتو چې واپس ویلی دي قالو اتجعل فيها من يفسد فيها، پیدا کوي او جوړای په دې ځمکه کې هغه څوک چې فساد به کوي په ځمکه کې. نو ګوره اعتراض جوړیږي او دین خلک وی دین معلومه نه چې دا مشوره ده. ولی وی ملائکو چې واپس ویلی دي دا خو ملائکو ګنام کړی ده، الله باندې اعتراض کړی دی چې ځمکه کې فساد کوونکې پیدا کوي. جواب دا غي دا دی چې نه، دا ملائکو بطور اعتراض نه دی ویلی، دا اعتراض نه دی. ګوره چرتم دا اعتراض نه دی، دا چې ملائکو ویلی دي نو بطور حکمت معلومولو ویلی دي چې حکمت پکې معلوم کی ملائک. دا چې ملائکو ویلی دي نو د سره پاره ویلی چې ملائک حکمت معلوم کی. څنګه؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کله چې ویل رب ستا ملائکو ته یقینا زه جوړونکی م په دې ځمکه کې خلیفتن یو خلیفه. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ملائکو آیا جوړای ته فيها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فيها چې ورانه به کوي په ځمکه کې او تویې به ویني. ملائکو چې دا خبره وکړه دا د دې لپاره ملائکو وکړه الله رب العزت ته چې مونږ دا خبره وکړو نو الله رب العزت چې د انسانانو په پیدایش کې کم حکمتونه دي هغه براته الله بیان کی. ولې دا ملائکه وي؟ د دې وجه نه ملائکه مفسرین وي چې هر کله الله رب العزت په دې ځمکه باندې د مشروالی فیصله د انسان وکړه نو انسان یو داسې سیزو چې په دې انسان کې متضاد قوتونه جمع شوي دي. څنګه؟ دې انسان کې یخوالی شته، دې انسان کې ګرموالی شته. دې انسان کې یخوالی او ګرموالی دواړه دي. د دې انسان مزاج سخم دی، د دې انسان مزاج نرمم دی. د انسان کې متضاد قوتونه جمع کېدل. خاوره و پکې یو طرف ته د رضالت شی دی، روح و بل طرف ته هغه د رفعت سیز دی. نو ملائکو ته پته ولګېدله چې دا متضاد سیزونه جمع کیږي نو یاره د دې انسانانو خو به د یو بل سره جنگ جګړې مرازي، دې انسانانو کې خو به غلط کارونه هم راځي. دې کې ما د یو بل اعتراض جواب هم ورسره روان کړی، هغې باندې به ځان له تصریح وکم. بیا ملائکه وایي چې الله دې انسانانو کې چې دا متضاد قوتونه دي، ګرموالی یخوالی، نرموالی او سخوالی، روح او بدن، نو لہذا دا انسانان د دې خو به د یو بل سره جنگ او جګړې راځي. چې د دې د یو بل سره جنگ او جګړې راځي نو لہذا دا انسانان دی خو زمونږ نه کمزوري دي. ولی؟ ځکه الله مونږ کې خو فسادات، جنگ او جګړې دا هیڅ چیزونه ممکن نشته او په دې انسانانو کې بدایي. نو د دې ځمکې خلافت لتا انسان ولې غوره کو؟ دې کې حکمت څه دی؟ الله مونږ په هغه حکمت پوه کا. دا مقصد دی. دا مقصد نه دی چې ګنې دا پرشتو اعتراض کړي په الله، دا مقصد نه دی. پرشتو د حکمت د معلومولو دپاره دا خبره کړي چې الله کوچرتا خبره د غوروالي، خبره د پاکوالي وې
نو بیا خو د دې ځمکې د خلافت دپاره مونږ غوره ځکه مونږ کې دا رذیلتوب مونږ کې دغه پلیت صفتونه او غلط صفتونه نشته د دې ځمکې خلافت خو بیا ته مونږ ته حواله کوو او سره د دې نه چې مونږ ته نه حواله کوي دغه انسانانو ته چې هغه د جنګونو د جګړو خلک ته سره د دې نه د ځمکې د خلافت او غورواله دې ته حواله کوي نو دا به د حکمت نه خالی نه الله هغه حکمت باندې مونږ پوه که هغه حکمت څه دی دا مقصد دی دلته تاسو رسیږئ په دې خبره باندې که نه هسې ګورئ رسیږئ که نه اوس اعتراض راځي هغه اعتراض پکې ما حل کړی اعتراض دا راځي ثابت شو چې ملائک عالم الغیب دي ولې ملائک څه وایي قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ملائکو وی الله پیدا کئی تو جوڑے تو فيها پدزمک کے من هغه سوکو يفسد فيها چې غیب فساد کئی پزمک کې ويسفك الدماء او ویني وتوي تاسو نو تاسو کوم دغه وخت کې انسانان پیدا ولا چې دا خبره کیدله نو کنه او دا خبره د ملائکو سیده کنه ده سور فسادونه دي فسادات سور دي سوره هر انسان تر خپل وس او تر خپل طاقت پوری د بل انسان بیخکندی کوي که انفرادی نه کوي خو اجتماعي کوي یهودیت د نصرانیت بیخکندی کوي نصرانیت د یهودیت کوي یهودیت د اسلام کوي نصرانیت د اسلام ته ټول جمع دي الکفر ملت واحده ټول کفر اسلام ته جمع دي داغي ټول کوي نو لکه دا خبره داغي صحیح و کنه وا نو ملائکه دا خبره صحیح و نه نو وی معلومه شو چې ملائکه عالم الغیب دي بولې هغه وخت کې غي ته پته لګېدلې و چې دا انسانان به دا چل کوي نو عالم الغیب دي کنه داغه یو جواب ما تاسو ته وکوم کو تاسو په فکر کې راځي چې ملائکو ګوره الله رب العزت حکم کړو جبرئیل علیہ السلام ته د آدم په پیدایش باندې چې د دې ځای نه خاوره راواخله د دې ځای نه راواخله مختلف خاورې را جمع کړې وي نرم ځای نه او د سخت ځای نه توره خاوره سپینه خاوره ګرمه خاوره او یخه خاوره دا مختلف ځایونه را جمع کړي وي نو ملائکو چې دې ته وکتل چې د دې خاورو انواع مختلف دي په دې کې خو د یو بل سره متضاد صفتونه جمع شو نو لہذا د دین چې کم شی جوړیږي هغه کې هم دا صفتونه وي په هغه کې به ګرموالی او یخوالی کله به سپارکینګ کیږي د یو بل سره نو یو بل نه به تنبیږي بیا جنگ جګړه پیدا کیږي نو پاغه لحاظ سره ملائکو ویلی دي دا یو جواب دی خدا له کوټي کمزور او دا ما ځکه دا غبل سره یو ځای کړم دویم جواب دا دی چې دا ملائکو قیاس کړی دی قیاس د غایب کړي په حاضر باندې د دې انسانانو نه مخ کې په دې ځمکه باندې پیریان اوسېدل هغه پیریان دور سرکشو شو یو بل وجو یو بل د یو بل تباہی شروع کړلې فسادونه شروع کړل نو د دې ځمکې نه د الله رب العزت د هغې طاقت ختمه او انسان به پیدا کاو ملائکو کتل چې یاره د ځمکه باندې مخکې چې کم خلق پاتې کېدو هغه پیریان نو لہذا اوس په دې له انسان پیدا کیږي او د دې ځمکې دا څیزونه به انسان استعمالی نو د انسان کې هم دغه صفتونه دی هم دا جنگ جګړې کوي بیا چا باندې قیاس کو پیریانو باندې په پیریانو باندې قیاس کو نو ځکه ملائک وی اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء دا نه چې په غیب پویدل دا د انسانانو قیاس غیب پیریانو کو ځکه د سیوی د ټولو نخکوله جواب بل دا دی چې ملائکو د دې خلیفہ ټکی نه دا معلومه کړله
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً خلیفہ وی دی ته چې یو بل پسې راځي او قائمیږي نائب جوړیږي. نو ملائکو ویلو چې دا یو تینا لاړ شي او دا بل راځي او د په کرسی کینی وس نو دی کې خو به چلی دی کې خو به لویه لانجه جوړیږي. هلته به څوک سیټ پریږدي او څوک به نه پریږدي. څوک په کرسی نه کوزیږي او بل به وایي چې دا زما حق دی، بل به راپاسېږي چې هغه زما حق دی. څوک په کتابونه جوړوي په جنډو باندې ورته، څوک په ورته تلي جوړوي په جنډو باندې، څوک په یو شی جوړوي څوک په بل شی جوړوي. بیا دا د خلافت د پاره نه دی. ګورئ دا خو اسی به طوري مثال وام، د جمهوریت نه خلافت نه جوړیږي. جمهوریت کې خلافت نه جوړیږي. جمهوریت نظام باطل دی، نو په دې کې به خلافت راشي د کم طرفه. دا خو به طوري مثال وام درته فساد سره خبره کوم چې خلافت چې یو لاړو نو بل به راځي اوس بل به کینی. نو لہذا د دخ کې تیر شوي خلیفه به وراری بل زوی به وایي چې ما ته به پاتې کیږي، وراره به وایي چې ما ته به پاتې کیږي. خلق به مشوره په یو ورکوي نو نور به مشوره په بل ورکوي. اهل الرای والعقد خلق به راجمع کیږي، هغوی به مشوره ورکوي. دا نه چې اجړه نه پکې م ګوته ولګوه او ښځې نه پکې م ګوته ولګوه او د هر چا نه پکې ګوته ولګوه. دا جمهوری نظام دی. دی کې دا دی اهل الرای والعقد خلق به راجمع شي نو هغوی به مشوره په یو باندې وکړي، هلته به خوشحاله بلی نور به پکې بل را مخکې کوي. نو لہذا د دې خلیفه ټکي نه پرشتو معلومه کړله چې خلیفه خو وی دی ته چې یو لړ شي مړ شي نو اوس په بل دغه په ځای کینی، نو دې کې به اختلاف جوړیږي، وس نو جنگ جګړې او فساد به پیدا کیږي. نو اتجعل فیها ما یفسد فیها ویسفک الدماء. دا نه چې په غیب پوهېدل. الله الله په دې منځ کې د آیات پاتې لري. انشاءالله وروسته به بیا سر ته رسو. دا لاندې آیاتونه به ورسره مو وایو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.